زمونږ په دې ملک کې یو لوی ظلم یو 20 کاله مخکې شوی او هغه دا و چې زمونږ او ستاسو یو مسلمانه خور ډاکټر عافیه صدیقي کراچۍ هغه یې انګریزانو ته حواله کړه د چند ډالرو په عوض کې 21 کاله د هغې په هغه جیل کې په امریکا کې وشو چې امریکي حکومت هغه جیل له چې کوم نوم ایښی دی نو پښتو کې نوم دی جهنمي جیل دوزخي جیل دې 20 کالو کې څو حکومتونه لاړ او رال یو وزیر اعظم صاحب یو صدر صاحب او زمونږ د ملک یو وزیر صاحب چرته هم دا خبره ونه کړله چې امریکې نه موږ دا مطالبه کوو چې زموږ دا مسلمانه خور دا د جیل نه راوباسي ځکه د ښځو حقوق دي په اسلام کې بلکې همدغه خلک دا چې دا مغرب والا چې دا موږ ته حقوق ښایي چې موږ تاسو ته حقونه ښایو د ښځو حقونه او د بچو حقونه دغه د حقوقو والا هغوی دې ته نه ګوري چې د عافیه د دې خو هم څه حقوق شته که د دې خو هم څه حقوق شته دغه ظلم دغه زیاتې د هغې نتایج موږ او تاسو ته معلومیږي چې پریشانه یې ملک هم پریشانه عوام هم پریشانه حکومتونه هم پریشانه اوس د هغې باره کې یو کوشش شروع شوی دی او یو سنیټر هغه کوشش شروع کړی مشتاق صاحب هلته ورپسې تللی دی اوس هغه ځای نه د هغه دا پیغام چې زما ملاتړ وکړئ صرف په دې باره کې ملاتړ څه دی مونږ خو امریکې ته پسې نه شو تللی ملاتړ دا دی چې تاسو دعا وکړئ چې الله زما په دې کوشش کې برکت واچوي او دا د مسلمانانو دا د 24 کروڑ مسلمانانو خور ده او د چا مور طارق ابن زیاد د یو مسلمانې ښځې د سر نه لوپټه د راجا داهر فوجیانو لرې کړې وه او د هغه ځای نه ورپسې راغی عراق نه ورپسې راغی سند ته ورپسې راغی چې حق دا د یو مسلمانې یو هندو د یو مسلمانې خور د سر نه لوپټه خوا کړ د معتصم بالله په وخت کې چې کله هغه خلیفه و یو زنانه یو عیسوي یو مسلمانه زنانه راونیوله او په دې مخ یې ورله یو څپېړه ورکړه او ډېره تیزه څپېړه یې ورله ورکړه د هغې د خولې نه ناګهاني یو اواز دا ووته چې وا معتصمه اے معتصم بالله چرته یې هغه ویل ښه معتصم به دې ما نه خلاصوي په دې بل مخ یې ورله څپېړه دا حال احوال معتصم بالله ته ورسېد هغه ویل ښه ډېر لرې ځای کې و دا خبره ډېره لرې وه هغه ځای نه یې لښکر تیار کړ راله او دغه ځای معلوم دغه زنانه معلومه کړه او ته ویل تا اواز کړی چې وا معتصمه انا المعتصم زه معتصم یم دا دی راله د هغه سړي لټون یې وکړه چې دا کوم سړی هغه یې ونیو او د دې مخې له یې راوست ویل دا دی ویل او دا د یو مسلمان زنانه د یو مسلمان سره الله قرآن کې ویلي تاسو باندې څه چل شوی چې هغه سره ظلم کېږي او تاسو ناست یې ځکه کم سے کم دا آواز ته اوچتولی چې عافیه صدیقي موږ پاکستان کې غواړو د امریکې په جیل کې نوره موږ نه غواړو او دې دپاره د شپې او د ورځې په مونځ کې دعا پکار ده ټولو جیلیانو دپاره خاص طور دې دپاره ځکه دا یو زنانه ده یو مسلمانه ده نو دا دی دغه وکړو انشاءالله الله رب العالمین دې
زمونږ او ستاسو د دې ملک نه د ظلم او د بربریت دا نظام ختم کی او الله رب العالمین دې دلته عدل او انصاف او امن او خوشحالي راولي.